باب الولی فی النکاح واستئذان المرأة. په باب د نکاح کې ولی ان یو با اختیار سړی چې د جنۍ د طرف نه وي، او دارنګ استئذان المرأة د جنۍ نه د ښځې نه اجازت اخستل. دا دواړه د نکاح په صورت کې ضروری دي. پکار ده چې د جنۍ یو ولی وي، که هغه پلار وي یا یې نیکه وي یا مشر ورور وي یا دارنګې کونډه زنانه نکاح کوي او د هغې خپل بچی وي. رسول الله مبارک چې د ام سلمه سره نکاح کوله نو د هغې وکیل خپل زوی و. نو یو څوک په کار دی د هغې وجه دا ده چې یو جنۍ د خپلې نکاح دپاره په خپله باندې میدان ته نشي راوتې، نه د چا سره خبره کولی شي چې زه تا سره نکاح کوم او تا سره نه کوم، او چې داسې خبره هم په خپله باندې کوي او یا د نکاح میدان ته په خپله باندې راوځي، نو دا په دی باندې عیب ګڼلی کیږي. نو ځکه په نکاح کې ولی پکار دی. د ولی دپاره یو څو خبرې ضروري دي. یو دا چې د کور په نارینو کې ولایت او اختیار هغه چاته حاصل دی چې په چا کې شفقت ډیر وي. یعنې څومره چې په دې جنۍ باندې څوک ډیر خفه کیږي، اول ولی هغه دی. لکه پلار مثلا د ټولو نه زیات محبت د اولاد سره د پلار وي، بیا که پلار نشته دی نو نیکه، بیا که نیکه نشته دی نو د دې مشر ورور، بیا که مشر ورور یې نشته دی نو دغه شانته تره. دا د دې اولیا دي. خو مور چې کومه ده نو دا ولیه نه ده. زمونږ عموما دلته رواج د خلکو داسې جوړ شوی دی چې پلار جزه بې اختیاره وي او نکاحګانې د جنکو چې وي نو دا مور کوي. حالانکه مور ته داسې قسمه اختیار بالکل نشته. مور صرف دومره کولی شي چې هغه کور ته لاړه شي، کور ویني یا الک ویني او بس پلار ته ووایي چې بس کورم ښه دی مثلا او الکم ښه دی. دغه اختیار دی ورته. نور دا اختیار مور ته نشته چې کله د پلار مخې ته خڼ شي چې یاره زه نه ورکوم په دې ځای کې، یا په دې کې خڼ شي چې به زه ورکوم ورله، پلار یې ته خبر نه وي. نو دا اختیارات د مور څه نشته. د هغې وجه دا ده چې دا مور خو ټیک ده چې په دې لور باندې د پلار نه ډیره مهربانه وي، خو بل طرف ته د دې خپل عقل ناقص دی. دا د لور په ښېګړو باندې نه پوهېږي چې د دې خیر په څه کې دی او د دې ښېګړه په څه کې ده، په دې باندې پلار پوهېږي. د سړو عقل د ښځو په نسبت باندې دا زیات. نو یو خبره پکې دا ده چې با اختیاره عقلمن انسان پکار دی. لیونی به نه وي، ماشوم به نه وي، پوه هوښیار سړی به وي، عقلمن به وي. اکثر پلاران هم ډېر بې وقوفه وي، قمقل وي، بس داسې ګاړی ویني او یا د چا مالداري ویني او بې تپوسه وي بس لور مې درکړی. حقیقت یې لیدلی نه وي نو بیا ترې نه غټې مسلې جوړې شي. بلاشه واقعات زموږ مخې ته داسې راله، لیوني له په نکاح سره ورکړي، نو ټیک د پلار یې ورله لیدلی چې سړی مالداره دی مثلا، ګاډی ورسره دی. داسې هم وشو چې هغې سره باقاعده ګاډي ماړي هېڅ هم نه وي، خوار پړقي او چېرته د کرۍ ګاډي راولي یا د بل شي ګاډي. نو داسې وي چې د ګاډو نه متاثره شي یا د څه نه نور کتلی نه وي، نو بیا کله الک چرسي بانګي وي او کله څه وي. خو دې کې احتیاط پکار دی. نو دا پلار کولی شي، خو چې پلار کې هم څه ناڅه عقل وي، ځناور نه وي. نو ځکه وایي ولی فی النکاح. دویمه خبره دا ده چې دا ولی دا به په خپل سر باندې کار نه کوي، بلکې د دې لور یا د دې نوسۍ یا د دې خور ورېرې وغیره د دې سره به مشوره کوي. که چېرته دا باکره ده او د دې د مخکې نه نکاح نه ده شوي، اولنۍ نکاح ده، نو ډایرکټ به په خپله نه ورځي، نه د مور ورځي، نه د پلار ورځي، نه د نیکه ورځي، بلکې د دې همزولي جنکۍ به پویه کي او ورته به ووایي چې داسې ځای نه تا پسې جرګه راغلې، دا قسمه خلک دی، د الک دا کسب دی، دا روزګار دی، مثلا په دې رنګ روغن باندې دی. یا نن سبا خو د موبایلو زمانه ده، تصویر دی ورله راوغواړي، ورته دی وښیي چې دا الک دی، دلته کار کوي، سبق کوي، مزدوري کوي، څه کوي څه کوي، او داسې کور دی، په داسې علاقه کې اوسېږي، لار ورته شته نشته وغیره، دا ورته وایي. نو جنکۍ خو عموما زموږ سوایم نه نکاح رد کوي، نه داسې ډېره سختي کوي،
خو کله ناکله بعضې ځایونو کې مسلې راشي چې اجنۍ باقاعده انکار وکړي چیرې دلته مې مه ورکوئ او په زبردستۍ باندې ورکړي نو بیا زندگی برباد شي او یا خودکشي وکړي ځان مړ کړي وغیره نو که هغه جنۍ چپ پاتې شي بس دام اجازت دی یا داسې وخاندي مسکی شي دام اجازت دی یا داسې د هنګ هنګ غونته کې جړا وکړي نو دام اجازت دی البته که په سخته جړا یې وکړه په تیزه باندې بیا دا انکار دی یا داسې د تعجب خندا یې وکړله چې په بق بق یې وخندل او شاته لاړه نو دام انکار دی یا یې صراحتاً انکار وکړو په دې درې صورتونو کې بیا د دې په دغه ځای کې نکاح کول د ولي دپاره د حرام دي سخته ګناه ده که نکاح یې وکړل او څومره مسلې پیښې شوي د ټولو ذموار به دا ولي وي او د آخرت ګناه به هم په دې ولي باندې وي او که دا چېرته صیبه ده معنا دا چې د دې مخکې نکاح شوې ده یا کونډه ده مثلا یا ورته طلاق ورکړی شوی دی او د دې دوباره نکاح کیږي نو بیا به د دې نه صراحتاً اجازت غواړي باقاعده مشوره به ورسره کوي او دا به هم صفا الفاظو کې وایي چې یا دلته نکاح کوم یا نه کوم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم په نکاح سره بنشي ورکولې یو کونډه ښځه چې د دې مخکې نه واده شوی صیبه چې ورته تاسو وایي حتی تستعمره تر دې چې د دې سره مشوره وکړی شي ولا تنکح البکر او په نکاح سره د نشي ورکولې باکره حتی تستأذنه تر دې چې د دې نه اجازت وغوښتلی شي قالو یا رسول الله وکیف اذنها باکرې اجازت به څنګه وي عموما خدا داسې خبرې نه کوي د نکاح باره کې قال ان تسکت بس چې چپ پاتې شو دا کافي دي وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها یو صیبه په خپل ځان باندې ډېره حقداره ده چې دا خپل نکاح په خپله باندې وکړي من ولیها د ولي نه والبکر تستأذن فی نفسها او باکره به اجازت ورکوي په خپل زړه کې و اذنها سماتها او اجازت یې چپ کېدل دي وفي روایت قال السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأمر و اذنها سکوتها د دې چپ کېدل دي وفي روایت قال السیب احق بنفسها من ولیها والبکر یستأذنها ابوها او د باکرې نه به پلار اجازت غواړي فی نفسها و اذنها سماتها وعن خنسا بنت خزام رضی الله تعالی عنهما ان اباها زوجها دا پلار په نکاح سره ورکړې وه وهي سیبن په داسې حال کې چې دا سیبه وه یعنې دا یې دویم یا دریم واده و فکرهت ذلک نو دې دا نه خوښولو چې زه دلته نکاح وکړم فاتت رسول الله نو دا رسول الله مبارک تعالی راپورټ یې وکړو چې په یو ځای کې زما نکاح کړی زما پلار او زما خوښ نه دی فرد د نکاحها نبی علیه السلام د هغې هغه نکاح رد کړه بیرته یې ورله ماته کړله نو یو جنۍ په داسې ځای کې ورکړي چې د دې هغه ځای خوښ نه وي او دې پې باندې رضا هم نه یې ظاهره کړي چې یو پې راضي شوله بیا خو اعتراض نشي کولی خو رضا یې پې د اول نه نه ظاهره کړي نو دا خپل اعتراض کولی شي عدالت ته هم تلی شي قاضي ته هم تلی شي جرګې ته هم تلی شي او په نکاح باندې اعتراض کولی شي وفي روایت ابن ماجه نکاح ابيها د پلار نکاح ورله ماته کړه وعن عائشة رضی الله تعالی عنها ان النبي صلی الله علیه وسلم تزوجها رسول الله مبارک د دې سره نکاح وکړه وهي بنت 7 سنین چې دا په دغه وخت کې د 9 کالو وه وزفت الیه او د دې واده وشو وهي بنت 9 سنین دا په دغه وخت کې د 9 کلونو وه ولعبها معها او د دې سره هغه خپل د لوبو سامانونه ورسره یعنې کله چې د دې واده وشو دا د رسول الله کور ته راله نو دا د 9 کالو په عمر کې وه نو په دغه دوران کې خامخا د جینکو سره خپل ګوډیانې وي یا ورسره نور شیزونه وي نو هغه د لوبو سامانونه هم ورسره و هغې هم د ځان سره راوړه باقاعده رسول الله مبارک د دې هغه ګوډیانې هر څه کتلي خو منع کوله به نه نو د دې وجې نه جنکۍ چې کومې لوبې کوي مثلا یا په کاڼو باندې یا ګوډیانې کوي یا داسې نور څه کوي نو د دې دا لوبې دا ګوډیانې موډیانې دا جایز دي دا د کپړې نه چې کوم بوتان جوړیږي که نه ګوډیانې چې ورته تاسو وایي د دې جوړول یا په کور کې خوستل د جایز دي په دې کې کومه منع نشته البته نور تصویران داسې د حیواناتو یا د نورو شیزونو دا بیا منع دي ومات عنها رسول الله د دین وفات شو وهي بنت 18 چې دا په دغه وخت کې د 13 کالو په عمر کې و زمانو تاسو ته خو به دا ټکې داسې تعجب والا ښکاري چې یاره د 9 کالو و چې نکاح ورسره وشوله ګوړه ماتې زه ټیک شوله داسې خو زمونږ دلته هم کېږي کله د 2-3 کالو ماشوم یې ګوړه ماتې وشي بیا د 9 کالو په عمر کې ورسره واده وشو نو دا خبره داسې د تعجب معلومیږي چې د 9 کالو د جنۍ سره
نبی علیہ السلام واده کوي، حالانکه په دغه وخت کې د رسول الله مبارک عمر 53-54 کالو خوشه. نو دا خبره د تعجب نه ده. ټیک ده چې موږ ته د تعجب دا چې زموږ په معاشره کې دا شی ډیر کم دی، د ډیرو کم عمر جنکو سره څوک واده نه کوي، خو په عربو کې تر ننه پورې د پخوا نه داسې ترتیب دی چې هغوی کم عمر جنۍ ډیره خوښوي، د 6 کالو، د 9 کالو، د 8 کالو په دې عمر کې هغوی د جنکو سره ودونه کوي. او دویمه خبره دا ده چې په هغه وخت کې د زنانو صحتونه به ډیر ښه، د اوس وخت د جنکو په شانته نو، باډینې به هم غټې وي، وجودونه به هم غټو، صحتمندې به وي. نو په هغه وخت کې مثلا د 9 کالو جنۍ چې وه، نو اوس د 14-15 کالو د جنۍ په شانته باډي وي او دومره به غټه وه، طاقتوره به وه. بل دا چې داسې واقعات بلا شی مخې ته راځي چې د 80 او د 90 کالو سړي د 6 د 9 کالو د جنۍ سره واده کړی په عربو کې، اوس هم کوي، اوس هم په هغې کې دا رواج شته دی ښه. نو هلته څوک په دې باندې اعتراض نه کوي. الفصل الثاني عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نکاح الا بولي، چې نکاح بالکل معتبر نه ده مگر په ولی سره. یعنی چې په نکاح کې ولی نوي او یو جنۍ په خپله باندې نکاح وکړي نو دا اډو نکاح نه ده. تاسو مسله یاده کوئ، زمونږ د احنافو مذهب دا دی چې یو عاقله بالغه جنۍ په خپله خوښه په خپلو الفاظو باندې نکاح وکړي بغیر د اجازت د ولی نه، نو د دې دا نکاح جایز او نافذه ده، نکاح نافذه ده. البته که چرته دې دا نکاح په داسې ځای کې کړي چې هغه د دې سره مناسب نه وي، د دې د خاندان سره مناسب نه وي، او کمزورو خلکو سره یې کړي چې په دې باندې یو عیب او نقصان راځي، نو ولی په اعتراض کولی شي. خو که په یو مناسب ځای کې کړي، په ښه خاندان کې کړي، مناسب رشتې کړي، نو ولی په اعتراض هم نشي کولی. او بعضې علما لکه شوافی حضرات هغوی وایي چې د ولی نه بغیر نکاح اډو معتبره نه ده، لکه دا حدیث یې راوړی دی. نو زمونږ احناف وایي چې د دې دا مطلب نه دی چې ګنې دا نکاح بالکل کیږي نه یا بالکل کالعدم ده، بلکې مطلب یې دا دی چې اکثر داسې نکاح چې وي دا کمزوري وي او د نکاح چې کومې فایدې دي او کم ثمرات دي هغه پکې نه حاصلیږي چې جنۍ په خپله باندې وکړي. وجه دا وي چې جنکۍ ډېر زر دوکه کیږي، نور د الک نه خبره نه چې دا څنګه دی، د کم خاندان سره تعلق دی، خو په 2-3 خبرو باندې دوکه شي، کله ورسره واده وکړي، کله د کور نه ورسره وتښتي، بیا وروستو خفه او ستومانه وي. نو رسول الله مبارک دغه طرف ته اشاره کړې ده چې په غیر د ولی نه نکاح وشي نو دا بې برکته نکاح ده. نو مطلب دا دی چې نکاح کیږي. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها ان رسول الله قال ايما امرأة نكحت نفسها، هر یو ښځه چې ځان په نکاح سره ورکي بغیر اذن ولیها، په غیر د اجازت د ولی نه، فنکاحها باطل، نو نکاح د دې باطله ده، فنکاحها باطل، نکاح باطله ده، فنکاحها باطل، بس نکاح باطله ده. فان دخل بها، که چرته سړی ورسره یو ځای شو، جماع ورسره وکړله، فلها المهر بما استحل من فرجها، نو د دې ښځې په سړي باندې مهر لازم شو، ځکه چې هغه سړي د دې عورت ځان دپاره حلال کړو، کلاوې کړو. فإن اشتجروا، او که چرته د دې اختلاف راشي، نو فالسلطان ولی من لا ولی له، نو بیا بادشاه او قاضي د هغه چا ولی دی د چا چې ولی نه وي. نو په دې حدیث کې خو صراحتا راغله کنه چې نکاح باطله ده، نکاح باطله ده، نکاح باطله ده. نو زمونږ احناف وایي چې او بالکل دا د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حدیث دی، خو د دې حدیث مخالفت عائشه رضی الله عنها په خپله باندې کړی دی. وروستو په دې دویم باب کې به تاسو ته انشاءالله راشي چې دې خپله ورېره په نکاح سره ورکړې وه، حالانکې د دې رور په کور کې نو نه هغه د دې نه خبرو، نو رور خو موجودو او د هغه جنۍ پلاره مو مثلا نکې مو نور خلک مو او دای ترور وه، خو دې په نکاح سره ورکړه، نو دې په خپله باندې بغیر د ولی نه د خپلې ورېرې نکاح کړې ده، نو د خپل حدیث یې په خپله مخالفت کړی دی. نو چې کوم راوي د حدیث مخالفت په خپله باندې وکړي، د دې مطلب دی چې یا خو دا حدیث ثابت نه دی او که ثابت نو بیا منسوخ دی. یاد شو درته؟ دا ضروری دی، ګورې دا ځان سره یاد کړئ ښه. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم قال البغایا، زناکاري هغه ښځې دي ينکحن انفسهن بغیر بینة، چې ځان په نکاح سره ورکوي په غیر د ګواهانو نه. یعنې چې یو الک او جنۍ په غیر د ګواهانو نه په خپل منځ کې خبره وکړي چې دی ورته وایي ته زما ښځه شوې، هغه ورته وایي ته زما خاوند شوې، او بیا ژوند تیروي، نو دا زناکار دی. والاصح انه موقوف علی ابن عباس،
خو صحیح خبره دا ده چې دا د ابن عباس رضی الله عنه قول دی، خو به هر صورت زناکار ورته ویل کېږي، ځکه مخکې موږ وویل چې د نکاح دپاره ګواهان شرط دي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمه ناواده کړي جنۍ دې ته یتیمه ویل کېږي، صغیره ورته ویل کېږي، باکره ورته ویل کېږي. نو یتیمه ورته ځکه ویل کېږي لکه قرآن کې راځي وآتوا الیتامى اموالهم، نو اصل کې د دې هغه څه ورته ویل کې د شفقت دپاره چې خلک د دې په حال باندې رحم وکړي او په دې باندې شفقت وکړي چې کومه ناواده کړي جنۍ ده. د دې وجې نه په دې یتیم لفظ کې داسې یو د شفقت معنا پرته ده. موږ ورته پښتو کې د زړه سوځېدل وایي، چې زړه پې وسیږي، رحم پې وکړي، ځکه ورته یتیمه ویلی کېږي. نو الیتیمة تستأمر فی نفسها، د دې نه به مشوره اخیستلی شي د دې د ذات په باره کې. فإن صمت که چېرته دا چپ شوله فهو اذنها، نو دا اجازت دی. وإن ابت او که انکار یې وکړو فلا جواز علیها، نو بیا په دې باندې جواز نشته د نکاح کولو، ظلم به پې باندې څوک نه کوي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج، هر یو غلام چې د نکاح وکړي بغیر اذن سیده، بغیر د اجازت د مالک نه، فهو عاهر، نو دی زناکار دی. چې مالک ورته اجازت نه دی کړی او داسې په پټه باندې نکاح وکړله، نو د دا نکاح معتبره نه ده. نو که دی د دغه ښځې سره میلاویږي، ورسره یوځای کېږي، نو دا به زنا شمارلی کېږي. الفصل الثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان جاريه بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، یو باکره جنۍ چې مخکې واده نو شوی او بالغه وه، رسول الله مبارک تعالی فذكرت ان اباها زوجها، چې پلار په نکاح سره ورکړې ده، وهي کارهتن، او د دې نه دی خوښه، یعنې دا کومه نکاح چې ورله پلار کړې ده نو دغه ځای د دې نه دی خوښه. فخیرها النبي صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله مبارک ورته اختیار ورکړو. د اختیار ورکولو مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې که ته دا نکاح ماته نو تا ته اختیار شته دی، نو ماته که، نو دی نکاح ماته کړله. خدا اله کېږي چې کله یو جنۍ وړه وي او پلار په نکاح سره ورکړي او دا پې راضي شوي نه، نو چې کله بالغه شي په دې نکاح باندې اعتراض وکړي، یا مثلا دا نه د خبر او پلار یې نکاح وکړله چې څنګه خبره شو ډایرک یې اعتراض وکړو، نو د بلوغ سره یا د خبرېدلو سره ډایرک چې اعتراض وکړي، نو دا نکاح د دې بیا خود به خود ماتېدی شي، طلاق ملاق بل څه ته پکې ضرورت نشته. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة، یو ښځه د بلې ښځې سره نکاح نشي کولی. ولا تزوج المرأة نفسها، او نه نکاح کولی شي ښځه د خپل ځان سره. مطلب یې دا دی چې یو خدا مقصد دی چې د ښځې سره نکاح نه کیږي، خو صحیح مقصد یې دا دی چې یو ښځه د بلې ښځې لره په نکاح سره نه ورکوي. لکه څنګه چې د تما وختي وي چې میندې او نونه په زبردستۍ سره په نکاح سره ورکوي، او په پلارانو باندې اکثر ښځې داسې وي چې په خاوندانو باندې جابره وي، خاوندان ترې نه هېرېږي. موږ اکثر کله د جرګو مرګو کې د چا سره لاړ شو که نه، چې سړی راوځي بس هسې خولې وي ته نیولي، یاره که نه بس که نه داسې که نه کور کې داسې، نو که نه نو غریب یې هلته په چپړه باندې ایشتلی او یا یې دله د اوستې ساز کړی چې ورک شه ستا څه کار دی. نو بس بیا غریب داسې هم نشي ویلی چې نه در کومه، هلته خو چې دا څوک راغلي اکثر یې هغه رشته داري یا یاران دوستان، نو داسې هم نشي ویلی، او هلته د ښځې نه هېرېږي، نو غریب هسې خوله وښکو ته رسېدلي. نو دغه مطلب یې دی چې ښځه دې په نکاح سره نه ورکوي، یا خپل ځان په خپله په نکاح سره نه ورکوي. فإن الزانیة هي التي تزوج نفسها، ځکه چې کومه ښځه ځان په نکاح سره ورکوي نو دې ته زانیه ویلی کېږي. ما یې درته مقصد ذکر کو چې بغیر د ګواهانو نه، بغیر د خطبې نه، بغیر د ولی نه، داسې یوازې په یوازې نکاح کوي، دقت نه مراد دی، نو دغې ته زانیه ویلی کېږي. عن ابي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد، د چا چې بچی پیدا شو فليحسن اسمه، ښه نوم دې ورله کېږي، و ادبه، او بهترین تربیت دې وکړي، ښکلی نوم دې ورله کېږي د شریعت مطابق، او بیا دې په ښې طریقې سره تربیت وکړي، ادب دې ورله ورکړي. فاذا بلغه، بیا کله چې دې بالغه شي فلیزوجه، نو نکاح دې ورله وکړي.
فإن بلغا او که چرته دا بچی بالغ شلو ولم یزوجه او دور له نکاح ونه کړله فاصاب اسما او داغه نه په دغه وخت کې کومه ګناه وشوله فانما اسمه علی ابیه نو دغه ګناه به په پلار باندې وي سره د دینه چې پلار ورته واده کولی شي او بچی معقل بالغ دی او واده ورله نه کوي نو که د دی نه کومه ګناه وشوه که جینۍ ده که هلک دی کومه ګناه ترې وشوله نو پلار یې پې ګناهګار دی. وعن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه وانس بن مالک عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فی التورات مکتوب په تورات کې لیکلی شوي دي من بلغت ابنته 12 سنتن د چا لور چې 12 کالو ته ورسېدله ولم یزوجها او په نکاح سره یې ورنه کړه فاصابت اسما او دا ګناه یې وکړله کمې ګناه ته ورسېدله نو فاسم ذلک علیه نو د دې جنۍ دا ګناه چې دا به په دې ولي او په دې پلار باندې وي. بس